أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورة اعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 24 آیات نمبر 191 92 93 94 سلور آیاتونه چې نو هغه به ان شاء الله ویلې کیږي. دینه وخت کې چې نو هغه د الله جل جلاله وحدانیت ذکر شولو چې الله رب العزت چې نو هغه خالق مالک علیم ذات دی. تر د قیامت پورې چې نو هغه سوره او د قیامت وقوع دا ټول د الله جل جلاله په علم کې دي او بیا داغه داسې خالق ذات دی چې هغه تاسو د یو نفس نه چې نو هغه پیدا کړی او د هغې نه دومره تاسو خواره کوئ ټوله دنیا چې نو هغې د نه آباد کړه ډکه یې کړله. اوس دې ځای کې الله جل جلاله چې نو هغه د آی کسانو مذمت بیانوي کم چې د الله نه ما سوا خلکو ځان چې نو هغه معبودان او خدایان جوړ کړي. نو اوس دې آیات کې الله رب العزت فرمایي ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. دی د الله سره داسې شیزونه چې نو هغه یو ځای کوي شریک ولا جوړی چې د هغوی په خپله چې نو هغه یو شی هم نشي پیدا کولی او دوی په خپله چې نو الله پیدا کړی دی. یعنې خلق خو نو هغه عبادت د هغې چا لایق دی چې هغه خالق وي، یو کس له وجود ورکړی دله چې نو هغه څه نفع او ضرر چې نو هغې مالکي. نو دی چې د دې کم شیزونو عبادت کوي نو دا خو لا یخلقون شیئا دی خو نو هغه یو شی هم نشي پیدا کولی وهم یخلقون او دی پیدا کړی شوي دي. تفسیر مدارک او تفسیر خازن چې نو هغې معنی کړې ده وهم مخلوقون لله تعالی. دی خو په خپله چې دی نو هغه د خدای مخلوق دی، الله پیدا کړی دی. نو چې کله دوی الله پیدا کړی دا د الله چې نو هغه مخلوق دی، نو چې د الله مخلوق دی نو دوی بیا څنګه د عبادت کوي؟ عبادت چې نو هغه خو د خالق کیږي، د مخلوق خو چې نو هغه عبادت نه کیږي. نو ګوره اولنی چې نو هغه رد دا شولو چې تاسو د دې څه شي عبادت کوئ چې د هغه په خپله مخلوق دی د بل محتاج دی. نو محتاج دا اعلان نشي کېدی او محتاج چې نو هغه د عبادت لایق هم نه دی. دویم آیات نمبر 92 کې الله وایي ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. او دویمه کمزوري د هغې دا ذکر کوي الله رب العزت وایي دا دوی چې کم ته نو الله پاک سره شریک جوړی خدایان ورته وایي نو د دوی دغه خدایان دغه شریکان که هغه بوتان دي او که انسانان دي لا یستطیعون لهم نصرا نو دوی خو د دوی د مدد چې نو هغه نشي کولی د هغې طاقت نه لري. خدای خو هغه پکاري چې کله په انسان مصیبت او تکلیف راشي او د خپل دغه رب ته خپل دغه مالک ته نو اواز وکړي او د هغه دغه مصیبت او تکلیف د هغې په لرې کولو باندې قادر او د دغه لرې کړي. څوک ورسره ظلم زیاتی کوي او د نو هغه د خپل مالک ته او رب ته اواز وکړي او د هغه د فریاد واوري او د نو هغه مدد او نصرت وکړي نو هغه د عبادت لایق دی. نو دی چې دا کم عبادت کوي لا یستطیعون لهم نصرا دا هغه خو د دوی دپاره د مدد د سره طاقت لري نه، نو څنګه دا چې نو هغه معبود کېدلی شي بلکې د هغې نه هم زیات کمزوري دي. ولا انفسهم ینصرون او دی د خپل ځانونه هم چې نو هغه مدد نشي کولی. نو چې یو سړی د مضرت نه خپل ځان چې دی نو هغه د خپل ځان نه چې نو ضرر نشي دفع کولی دی به د بل نه څه لرې کړي. که دوی پسې چې نو هغه څوک راشي دغه بوتان والا ماتوي د دوی چې دا کم خدایان دي نو دوی د هغې کې نو هغه داسې ورته نشي ویلی چې تاسو ولې مونږ ماتوئ
کدا چې نو هغه نور مخلوق انسانان وي نو په دې باندې په خپل څه تکلیف راځي بیماری پې راځي یا چې نو هغه څه بله څه حادثه پې راځي نو دوی په هغې حادثې کې د دې مالکان نه چې ځان نه چې نو هغه دغه حادثه چې نو هغه رفع دفع کړي نو دوی خو د خپل ځان هم مدد نشي کولی ولا انفسهم ینصرون نه دی د خپل ځان مدد کولی شي نو چې یو شی دومره کمزوری شو چې هم د بل مخلوق دی دغه شانته چې نو هغه نه مدد کولی شي او نه د خپل ځان چې نو هغه مدد کولی شي خپل ځان هم د جانه نشي خلاصولی نو دا څنګه اله شو دا څنګه چې نو هغه رب شول او د دې څنګه عبادت کیږي نو الله رب العزت چې نو په دغه بلیغ انداز باندې د دوی د دغه معبودانو چې نو هغه رد وکړلو چې دا د عبادت لایق نه دي د عبادت لایق دا صرف او صرف یو د الله ذات دی د الله د ذات نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نه دي وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ کچری توی دی چې نو هغه رابلی هدایت طرف ته لا يَتَّبِعُوكُمْ دستا تابعداري نه کوي دوه معنی دي یو چې نو هغه توجیه ده ان تدعوهم إلى الهدى تدعوهم دا هم ضمیر چې نو هغه راجع دی چې نو د مکې مشرکانو ته دا زوره چا ورته دلایلو سره چې نو هغه دې پوه کړل اوس د دې نه وروسته که ته دې رابلې چې نو الله دین ته الله پاک هدایت ته دین اسلام طرف ته لا یتبعوکم دې د هغې باوجود چې نو دا یو ضد نیولی د تابعداري چې نو هغه نه کوي دی بیا هم چې نو هغه وایي چې نه منو به نه لکه مثال په طور کې موږ به داسې ووایو لکه نن سبا چې کومې مناظرې او بعض قصې خلک کوي نو باز به کوي رامشي خو که ته ورته ووایې چې خبره کې که پړ شولې ستا دا خطا شو بیا به یې منې نو بیا یې منې نه نو بیا د هغې نه پاس نه پیسه څه شوله بیا داسې باس نو هغه کول د ابس دی نو دوی به هم دغه شانتې کول الله وایي که چېرته دوی را وبلې هدایت طرف ته دوی ستاسو تابعداري نه کوي بیا چې نو هغه خبره نه مني او دویمه معنی چې نو هغه هم ضمیر کدا چې نو هغه راجع شي چې نو بوتانو طرفو ته بعضې مفسرین هغه چې نو هغه وایي چې دا دغه بوتان ته نه و ان تدعوهم که چېرته تاسو دغه بوتان په خپل ضرورت او حاجت کې رابلئ نو دوی چې نو هغه تاسو ته بیا څه کېږي ستاسو اتباع نه کوي ستاسو دغه خبره نشي منلی دوی تاسو له نو جواب نشي درکولی او دا مسلمه خبره کله چې په دوی باندې څه مصیبت او تکلیف رالو نو دوی به نو په دغه مصیبت او تکلیف کې دغه خدایان بوتان به ځان له رابلل د هغې به څه کار نه کوم نو دوی به بیا خپل دغه بوتان چې دی نو هغه به ارتاو کړل صحابي نوم معنی وسیر دی خو حضور علیه صلات وسلام ته خپله قصه کوله نو په هغې کې هغه خندل هم نبی علیه صلات وسلام چې نو عرض وکولې نو هغې د الله رسول موږ به ځان له بعضې بوتان چې دی نو هغه د کجورو جوړ کړل نو د کجورو لاسونه د هغې خپې دې سدا بول نو چې کله به بیا فقر و فاقه راله او څه به نه ولو بیا به د موږ کله لاس خوړو کله به د غوږ خوړلو کله به چې نو هغه به د خپه خوړله رو رو به هغه کجورې خوړې په دې چل به ختم شو نو دوی چې نو هغه به دقه کول حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه د چې نو ابو جهل زوی بیا وروسته ورته الله پاک فتح مکه کې چې نو ایمان نصیب کړو هغو به هم بلکل موږ به چې کله دریاب کې ګیر شولو سیلای موجونه به نو هغه په مخالف سمت باندې شول نو موږ به بیا الله پاک نو د خدای ته خپل بوتان ته آواز وکړو دوی چې څه کار ونه کړو دا به موږ د غوږ نه ونیول دریاب ته به ورته وکړل تاسو خاص هم دسه نه بیا به مو د هغې نه وروستو الله ته آواز وکړو نو چې کله به راله الله پاک نجات راکړو ځکه قرآن کې الله ځي کله چې نه موږ به دوی له نجات ورکړو الی البر وچوبې ته فاذا هم مشرکون نو دوی بیا د الله پاک سره شریک جوړولو نو ځکه الله وایي چې نو دویم معنی که دغه شي تاسو دوی ته اوازونه کوئ نو دوی خو تاسو له جواب نشي درکولی دوی خو بلکل چې نو هغه ځکه دوی نه لیدل کولی شي نه چې نو اورېدل کولی شي او نه چې نو هغه مدد نیول کولی شي سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون برابر خبر ده که تاسو دوی رابلی او که د دوی نه خاموشه پاتې کېږئ دواړه صورتونه چې دی نو هغه یو دي ځکه به دوی اثر نه کوي دوی اوري نه نو ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم الله وایي یقینا هغه کسان هغه شیزونه کوم چې تاسو رابلی د الله نه ما سوا عباد امثالکم دا خو ستاسو په شان چې نو هغه بندګان دي نو اوس دی نو بعضې خلک اوس هم وګورئ تاسو نو هغه ژوندي خلک رابلي یا قبرونو والا چې نو هغه رابلي او د هغوی نه مدد غواړي نو الله دا خو ستاسو په شان دي بندګان دي دوی به ستاسو څه وکړي او د مکې مشرکانو د هغوی عادت ده د هغوی به چې کم نیکان کسان تېر شوي ول د هغې مجسمې د هغوی چې نو هغه صورتونه به جوړ کړو هغې ته به عبادت یې کولو لکه د هغې کې نو هغه یو لوی چې نو هغه بت و هبل
هبل دا د حابل په نقصه باندې آدم علیه السلام چې کم ځای حابل کم چې شهید کړو خپل ورور قابل نو د هغه په مجسمه یې جوړه کړو تصویر یې جوړ کړو د ابراهیم علیه السلام پکې او د اسماعیل علیه السلام او د عیسی علیه السلام پکې او د بیبي مریم پکې ولو نو دا بوتان د دغه نیکانو صلحو انبیاو په صورتونه جوړ کړي او دای خو دی نو الله ورته دا تاسو چې کم رابلئ ان الذين تدعون من دون الله الله نه ما سوا چې کم تاسو رابلئ عباد امثالکم دا خو تاسو په شان د بندگان ولو او دغه به خپل ضرورت او حاجت الله پاک ته پیش کولو فدعوهم فليستجيبوا لكم نو تاسو را وبلئ دوی تاسو له چې نه هغه جواب درکړي پس بکار د جدي تاسو له جواب درکړي نو د خو تاسو له جواب نشي درکولای ان کنتم صادقین که تاسو په دې خپل خبره کې چې نو هغه رښتینی او صحیح الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي آیا شریکون آیا دې شریک جوړی ما هغه سره لا یخلق شیئا چې نه پیدا کې هغه څه وهم یخلقون او دې په خپل پیدا کولای شي په خپل پیدا کړی شي ولا يستطيعون او دی طاقت نه لري لهم دا غوی د پاره نصرن د مدد ولا انفسهم او نه د خپل ځانون د پاره ينصرون مدد کولی شي وان تدعوهم او کجری تراو بل دوی لرا الى الهدى سمیلاری طرف ته لا يتبعوكم نو دی پیروی نه کوي تابعداري نه کوي تاسو سواء برابر د علیکم پتا سبانه ادعوتموهم دا چې تاسو وبلې دوی او انتم صامتون یا تاسو چپ پاتې شئ ان الذين بشکا کسان تدعون چې تاسو رابلئ من دون الله سوا د الله نه عباد امثالکم هغه بندگان دي ستاسو په شان فدعوهم پس را وبلئ دوی فلیستجیبون پس پکار ده چې جواب درکړي تاسو ته ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی